قابل احترام د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زمونږ دغه تحصیل تخبه ډیر متحرک امیر محترم حضرت مولانا محمد حنیف یوسف سے دغه یونین کونسل نری امیر حضرت مولانا عادل کاکا خیل سے گن شمیر کے ناس دغه مجلس کی علماء کرام طلباء کرام او ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانانو ورونو دا کم عنوان باندې نن دغه عظیم الشان اجتماع په دغه فضل آباد کې چې منعقد ده نو دا زمونږ او ستاسو د ایمان او د عقیده یو درنه او مضبوطه مسله ده د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تمام انبیاء کرامو په مابین کې په یو خبره کې فرق دی او هغه دا چې د دواړو جهانو د سردار نه علاوه د حضرت آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې په دغه تمام انبیاء کرامو باندې په یو جهت باندې ایمان سره سړی مسلمانې دبه چې هغه به د الله د طرف نه یو حق پیغمبر ګڼه لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تمام انبیاء کرامو نه ما به الامتیاز او داغه تر امتیاز هغه دا دی چې نبی علیہ السلام باندې یو سړی په دې نه مسلمانېږي چې هغه نبی علیہ السلام ته د الله پیغمبر وای تر څو پورې چې دویم جهت سره تسلیم کړي نه چې د دنه پس بل پیغمبر راتلون کې نشته دا ډېر کسان د قادیانانو دا چینلې دي هغې په دې میډیا باندې ذرایع ابلاغ باندې هغې لګیي بعضې کالج والا او یونیورسټۍ والا طبقه چې هغې دغه میډیا باندې دینی معلومات حاصلول د خپل ایمان د حفاظت لپاره کافي ګڼي نو هغې دا خبره کوي وایي مونږ خو د هغې خبرې اورو د رسول الله مبارک نوم ډیر په قدر او احترام باندې علي او هغه ته پیغمبرم وای هغه سره علیه السلام هم وای نو موږ ورته وایو چې هغې سره زموږ په دې کې جګړه نه ده چې نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی که نه دی بلکې جګړه ورسره زموږ په دې کې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته د بل پیغمبر د راتلو مونږ قایل نه یو او هغې دا سلسله د قیامته پورې جاری ساتل غواړي لہذا د دې عظیم فتنې خلاف د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک ته قرآن پاک کې الله یو انتباه ورکړه امام قرطبي د خپل تفسیر مقدمه کې د قرآن د اعجاز 14 وجوه بیان کړي دي او یو وجه علامه قرطبي هغه دا بیان کړي دا چې قرآن د کومې پیشنګویي کړي دا د دواړو جهانو د سردار په ژوند کې دا تمامي رښتیا شوي دي یو په هغه پیشنګویو کې د قرآن دا پیشنګویي ده چې ای زما پیغمبره ستا په ژوند کې دا عظیمه فتنه چې ستا د ختم نبوت نه د دغه عظیم منقبت او فضیلت نه به منکري او تا نه د دغه عزت د راښکلو کوشش به کوي دا فتنه به ستا په ژوند کې زه تا ته خیم او دا د مسیلمة الکذاب او د اسود عنسی په شکل کې دا فتنه راپورته شوه چې یمن کې اسود عنسی دعوه د نبوت وکړه د یمامه او د نجد په علاقه کې مسیلمة الکذاب هغه د نبوت دعوه وکړه او د دې دواړو فتنو د سرکوبۍ دا د رسول الله دلی تمنا وه چې زما دا دواړه دشمنان دا به څوک مردارئ مسیلمة الکذاب دا تمنا د رسول الله ژوند کې پوره نشوه لیکن اسود عنسی دا حضرت پیروز دیلمی رضی الله عنه مردار که او حضرت ابو بکر صدیق د حضور دغه تمنا دا د خپل هغه خلافت اولنی چې کم دی نو دا خبره هغه ځان ته ترجیحي بنیاد باندې ایښې وه چې زه به دا دشمن د رسول الله دا جهنم ته رسومه جنگ یمامه ورسره وکړه 1100 اکابر صحابه کرام دای په دغه جهاد کې په شهیدان کړل لیکن د حضور دا دشمن دای جهنم ته چې کوم دی ورسو دینه دا اندازه لګي چې 1100 اکابر صحابه کرام هغه د خپل سرونو قرباني په ورکي دا څومره اهمه مسله ده لیکن دغه سلسله دا دغه
مرزا غلام احمد قادیانی پورې د هندوستان ته را ورسېده. لیکن محترم عزیزانو د اسود عنسی په شکل کې چې کومه فتنه وه او پیروز دیلمی رضی الله عنه دا فتنه ختم کړه، لہذا دا د ابد الآباد پورې ختم شوه. د مسیلمة الکذاب فتنه دا ختم شوه، لیکن دلته د مرزا غلام احمد قادیانی په شکل کې چې دا کومه فتنه په دغه قادیان کې راپورته شوه، نو دی په عوامو کې جرړې خښې کړې. نن تمام یورپ د دې په لپیټ کې دی. نن اسلامی نړۍ کې واحد پاکستان هغه ملک دی چې د یو سیاسی مولا د مفکر اسلام د حضرت مفتی محمود رحمه الله په وجه دلته قادیانی سرکاری کافر دی. په باقی اسلامی دنیا کې دا سرکاری کافر نه دی. په نوره اسلامی نړۍ کې الته کې اغي دعوت چلی، الته د خپل پنج خخی. لہذا دا فتنه چې د قادیانی په شکل کې راپورته شوه، دی ولې دومره په عوامو کې ځان له ځای پیدا که؟ نو اصل وجه دا ده چې د فیروز دیلمی په شکل کې اسود عنسی ختم شه. د حضرت ابوبکر صدیق په دور خلافت کې مسیلمة الکذاب ختم شه. نو د مسیلمة الکذاب د ختمېدو نه وروسته 10 کاله د خلفای راشدینو دور دغه اسلامی حکومتو د چاپلار دا جرأت نشه کولی چې دی به داسې فتنه یو وارې بیا راپورته کي.